ماشومان ټول دا خلک جاړي چې دی دا د الله د زنانه عذاب جاړي. نه هم نه یېرېږي. چا د دروغو خبره چې دا خوره کړې ده چې ډیم شلېدلی دی او د هغې اوبه را روان دي. تاسو به اورېدلي چې په صوابۍ کې هم سیلاب راغلی دی، نو چا داسې د دروغو خبره چې دا خوره کړې ده، نو هلته کې خلکو چې دی کلی خالي کړی دی. نو په دې کې ماشومان هم دي، زنانه هم دي، بوډاګان پکې هم دي، هغه ټول چې دي په پاکۍ سره کلی خالي کړی دی. هغه وایي چې اوس په اوبه راځي او سیلاب به راځي، کورونه به راله نو چا دغه دروغ به یا به فیسبوک باندې پوسټ کړی یا به دغه شانې په کلي کې چې دی د دروغ خبره چې دا به یې خوره کړي. ځکه په سوات او بونیر کې چې کوم سیلاب راغلی، نو د هر سړي په زړه کې چې دا یره پرته ده. نو چا دغه خبره چې ده په صوابۍ کې هم خوره کړي، نو د هغې د وجې نه دغه خلک چې دی دا راوتلی دی. نو اوس په خلک که دا خبره وکړي، که ته یقین نه کوې او په رښتیا باندې دا اوبه راشي، نو هلته کوم نقصان دی. او که د دروغ یې هم به کلی خالي کوي، او په دې کې ځینې غلط خلک دی چې هغه د دې نه پیدې اوچتوي. کېدای شي که اوس هغې کسانو دا خبره کړي او د دې کورونه اغلا کړي، ځکه ځینې کسان داسې چې هغه کور مکمل خالي کوي او ډایرکټ چې دی هغه وځي. نو که هر کله داسې خبره تاسو ته راشي، داسې خبر راشي چې یو کس وایي چې یا ډیم شلېدلی دی یا سیلاب چې دی دا را روان دی، او کس چې دی یا ناشنای یا دغه شانې په فیسبوک باندې چې دی په دې باندې پوسټ وي، یا ستاسو د کلي هغه د بل کس نه اورېدلي، نو تاسو له دا کول پکار دي چې تاسو د محکمو سره رابطه وکړئ. رابطه تاسو له هم کول پکار دي، د انتظامیې سره تاسو رابطه وکړئ چې تاسو خبر شئ چې دا خبره صحیح ده که نه ده. داسې نه چې چا سي دا خبره خوره کړې ده یا دروغ ویلي دي، نو تاسو چې دی ډایرکټ ټلیفون کولی شئ، پولیسو ته هم ټلیفون کولی شئ، ایسي ته هم د هغې ټلیفون کولی شئ. د هغو نمبرې چې دي هغه موجود دي، او هغه نمبر چې دي د ځان سره په موبایل کې سیو ساتئ چې تاسو په ټایم سره چې دی خبرې کوئ. داسې نه چې خلک دغه دروغ خبرې خورئ او تاسو دغه شانتې کلي خالي کوئ، نو ستاسو نه به غلاګانې چې دي دا به هم کېږي، او دغه خلک چې دی دا به د موقع نه چې دی پیدا به اوچتئ. دا ویډیو چې دی دا راواخلئ، مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ورورځي چې سبا ورځې ورسره دا قسمه واقعې چې دي دا رانشي.